إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وگو مسلمانانو ورونو تاسو ته دا ښکاره ده چې موږ دا چې کوم ټاپک ټول نه اول راوړی دی دا موږ راوړی دی د ښځې او د خاوند حقوق نو دا موږ ته په یو جدا مضمون باندې چې کوم دغه سره تړلی شوی دی په هغې باندې بحث کوو چې ښځه او خاوند دواړه به په یو بل باندې بدګماني نه کوي مناسب نه دي یو خاوند او یوې ښځې لره چې دوی دواړه یو بل باندې بدګماني وکړي یعنی د دوی به ځکه ژوند ښه تېرېږي لکه په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم سورۃ حجرات آیات نمبر 14 ترجمه دا ده اے ایمان والو ځان بچ کړئ د ډیرو ګمانونو نه یقینا بعضې ګمانونه